حسد په دوه قسمه دی. یو حسد حقیقي دی، یو حسد مجازي دی. حسد حقیقي هغې له وایي چې یو مسلمان ته الله رب کریم یو نعمت ورکړي، مثلا یو ګاډی ورکړي او بل حاسد راپاسي، هغه دا تمنا کوي چې خدایا که دا ګاډی مالا راکوي او که نه راکوي خو د بل مسلمان نه یې هم واخله، سوځي ورته نه ټینګېږي، د بل مسلمان نه یې هم واخله. دې له وایي حسد حقیقي او دا بالکل حرام دی او د دې حرمت د نصوصو نه ثابت دی، په دې کې هیڅ قسمه استثناء او گنجائش پکې نشته، دا حرام دی. اوس حسد مجازي څه وایي؟ حسد مجازي دویم نوم دې ته غبطه هم وایي. غبطه دا غبطې څه حکم دی؟ مثلا یو سړي ته الله رب کریم ګاډی ورکړی دی، بل سړی راپاسي او هغه دا تمنا کوي چې خدایا دې مسلمان ته دا ګاډی ورکړی دی، کریم الله تک شان دی او ګاډی مالا هم راکړه، تک شان دی ګاډی مالا هم راکړه، هغه سره دی خدای مالا هم راکړه، ته په دې قادر یې. نو دا د غبطه دا جایز ده په دنیاوي امورو کې او په عباداتو کې مستحب ده. یعنی ډېر ښه د نور الله نور چې تا سره دا احساس پیدا کېږي چې دا فلاني زوی خو حافظ شو، کریم الله زما صاحبانو نه هم حافظان جوړ کړه، کریم الله دا فلانی عالم شو، دا خو زما همزولی دی، کریم الله ما نه هم عالم جوړ کړه. نو دا غبطه په عباداتو کې مستحب ده او په دنیاوي امورو کې جایز ده. خو دا ړومبی چې کوم حقیقي حسد دی نو دا ناروا او حرام دی او نن سبا عموما ډېر خلک داسې کوي. ډېرو نه اورئ یار مړه دا فلاني کس پیسې ټولې حرامې دي، په پمپ کې وګټلې او په کینټین کې وګټلې او په تیلو کې وګټلې او په دا کار کې دا کار خو ناجایز دی او دا جایز دی، حالانکې که دا پیسې چې ستا جیب ته راغلې بیا ټولې جایز دي، خو چې بل مسلمان سړي دي نو اوس یې ته هضم کولی نه شي. نو ظالمه د بل مسلمان په عیبو باندې نظر مه ساته، ځان ته وګوره چې بل مسلمان خو ټیک د 2 لک روپۍ ګټي حرامې ګټي، دا ته چې کومې 15-15 زره ګټي، ته دې ته لږ سوچ وکړه چې زما دا 15 زره جایز دي او که حلالې دي او که حرامې دي، دا زه څه کومه؟ نو چې کله ستا نظر په ځان باندې وي نو بیا به تعالی الله درکوي هم او تا کې چې کومې کوتاهۍ وي د هغې به حوصله افزایي هم کېږي. که ته همیشه په بل باندې لاس اوچتوي چې د پیسې خو حرامې دي، د پیسې خو حرامې دي، د کاروبار ټیک نه دی، د ځمکه نیولې ده، د هغه کار کړی، حالانکې دا هغه به څه حده پورې غلط وي، دا نه ده، خو چې ته به کوم الزامات لګوې نو دومره به غلط نه وي، دا ته چې کوم الزامات په بل لګوې دومره به غلط نه وي. ولې چې ته د حسد نه کار اخلي، هغه د اوس الله پیسې ورکړي او تا لې نه دي، دا خو د الله تقسیم دی. نو ظالمه ته ولې په بل باندې سوځې؟ او دا خو حقیقت کې د الله رب کریم په تقسیم باندې اعتراض دی، باقاعده کتابونه لیکلي چې ته خو په الله باندې اعتراض کوې. ظالمه الله رب کریم هغه له ورکړي پیسې، بس ورکړي ټیک ده که نه، اوس مال یې نه راکړي، بس نه یې راکړي، صبر وکړه، هغه یې ورکړي، هغه یې شکر ادا کړي. اوس ته وایې چې نه که نه دله یې پیسې ورکړي او دا خو حرامې دي فلانی او ډینګرې، حالانکې که حرامې دي خو بس خپل کار دی که نه، نو ته پې کم سے کم اعتراضات مه کوه، ته د الله په تقسیم باندې اعتراض کوې، هغه ته الله پیسې ورکړي بس ټیک ده که نه. اوس د حسد نه کار مه اخله، حسد البته غبطه وکړه که نه، الله ته پیسې ورکړي، خدای مال هم راکړي، خدای دام ستا یو بنده دی، زم ستا بنده یم، دام 15 وخته لمونځ اودس کوي، زم 15 وخته لمونځ اودس کوم، الله دې بل ته دې دومره ډېر دولت ورکړی، خدای مال هم راکړي، ته خو په دې قادر یې، خو دا مه وایې چې ته پیسې وګټلې او دا ټولې حرامې دي او دا هغه دي او دا دغه دي، او حالانکې ستا کور ته چې کومې حرامې راځي نو هغه خیر دی. نو حسد یو ډېره شدید خطرناکه ګناه ده چې دا د انسان نیکۍ بالکل سوځي، ختموي یې، بالکل سوځي یې.